یا ایها الذین آمنو اے مومنانو، یا ایها الذین آمنو اے مومنانو، لا تقولوا للنبی، تاسو نبی علیہ السلام د پاره دا لفظ مې استعمالوي راعنا، دا راعنا لفظ د نبی علیہ السلام د پاره مې استعمالوي. وقولو او تاسو وای انظرنا، مونږ ته وګوره، مونږ ته نظر وکړه، انظر الینا، زمونږ طرف ته متوجه شه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 46 دی. سوره بقره شروع ده، اوله سپاره ده. نن به انشاءالله مونږ آیت نمبر 104 او 105 وایو او 14مه رکوع شروع شوه د سر نه. په دې آیاتونو کې اول مونږ انشاءالله تلاوت کوو، د هغې نه پس به بیا لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. یا ایها الذین آمنو، دا یا ایها چې دی که نه، دا د یا مانم ده که نه، د دې یا مانم ده ای او دا ایها چې ورسره میلو شي که نه، ایها، نو د دې همدقه یو معنی راځي. ښه، دا ځان له ځان له معنی نه وي. د یا ایها معنی ده ای، الذین لفظي معنی ده هغه خلق آمنو چې ایمان یې راوړی، ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی. نو د دې مونږ بیا مختصر لفظي معنی کوو، ای مومنانو، ای مومنانو. نو دې ته وایي خطاب خصوصي. ګورئ، یو خطاب عمومي وي، خطاب خصوصي، یو خطاب عمومي وي، خطاب عمومي عام خطاب وي. ٹھیک شو؟ دلته کې الله سبحانه وتعالی مومنانو ته په خاص طور باندې خطاب کوي، خصوصي خطاب مومنانو ته وایي. قیامت پورې څونه مومنان چې راځي هغوی ته الله پاک فرمایي چې لا تقولوا راعنا، تاسو راعنا مه وایئ. او دا یا ایها الذین په قرآن پاک کې 88 ځل راغلی، 88 ځل. اولنی ځل پکې دا دی، 1 نمبر باندې دلته کې دا اوس شروع شو، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمای وی کله چې تاسو په قرآن پاک کې یا ایها الذین آمنو او تلاوت کوئ او یا واورئ، نو فوراً دغه وخت کې الله سبحانه وتعالی تاسو ته فرمایي چې اے مؤمنانو، اے مسلمانانو، اے د کلمې خاوندانو، اے د په ما باندې او په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او په قرآن پاک باندې او په فرشتو باندې او په ټول آسماني کتابونو ایمان راوړلو والا خلکو. نو خطاب خصوصي کوي الله پاک فرمایي دلته یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو، اے مومنانو، اے مسلمانانو، لا تقولو. دا لا تقولو چې دا د فعل مضارع ده او د نهي صيغه ده. دا اصل کې تقولون، تاسو وایي. لا د لا نهي د وجه نه غنون پرې وته. لا تقولون معنا لا تقولو معنا تاسو مو وایي، تاسو بالکل نه وایي. د کې الله پاک حکم کړی د نه کولو، د کار نه کولو حکم یې کړی. لا تقولو تاسو مه وایئ. دلته کې للنبي صلی الله علیه وسلم محذوف روباسئ چې نبی علیه السلام ته تاسو مه وایئ. څه ورته مه وایئ؟ راعنا. دا راعنا لفظ نبی علیه السلام دپاره مه استعمالوئ. دا راعنا لفظ چې دی د دې 2 قسمه معنی دي. په عربۍ کې دا راعي نه دی، راعي دا د امر صیغه ده. راعي یراعي مراعات، راعي یراعي مراعات یا مراعاتن یا مراعاتن، درې وانه ویلی شي. نو راعي دا د امر صیغه ده. راعي معنی ده رعایت وکړه، ته رعایت وکړه، ته توجه وکړه. نو راعي معنی ده ته رعایت وکړه. نه معنی ده زمونږه، نه ورسره میلاو کا، نو ته زمونږ رعایت وکړه، ته مونږ ته توجه وکړه، ته مونږ ته لږه توجه وکړه. ٹھیک شو جی. نو
دا په عربی کې د دې بیا دغه معنی راځي راعنا ته مونږ ته توجه وکړه ته مونږ ته زمونږ رعایت وکړه نو صحابه به دا لفظ استعمالولو نو نبی علیہ السلام به چې کله درس کولو نو په هغې کې به کله یا مجلس په قایمو صحابه به نبی علیہ السلام سره ناسو نو دغه یهودیانو کې هم بعض یهودي عالمان راشي او دلته کې نبی علیہ السلام سره په مجلس کې به کېناستل نو چې صحابه به راعنا وي که نه نو دوی به خوشحالېدل دوی به خندل کنه چې دا راعي په عبراني دا د عربي لفظ دی خو دا په عبراني کې استعمالېږي نو په عبراني کې دا بیوقوف ته او چالاک ته وایي بیوقوف او چالاک ته او نو دی به وی راعنا نو صحابه به چې راعنا لفظ وي نو صحابه مطلب خو به دا و چې موږ طرف ته لږه توجه وکړئ زموږ رعایت وکړئ زموږ سره لږه غونته کې مهرباني وکړئ چې کم سبق مونږ نه تیر شوی دا لږ مونږ ته دوباره واوروئ مطلب به دا و د صحابو نو دغه به چې دي که نه د یهودیان دوی به خندا شول نو صحابه خو به د یهودیانو دا راعنا لفظ نه دی راعنا دا خو د عربی لفظ دی د دې معنی نه مونږ ته توجه وکړه خو دا عمده لفظ په عبراني ژبه کې د یهودیانو په ژبه کې استعمالیږي عبراني ژبه کې دا استعمالیږي او د دې په عبراني ژبه کې معنی ده بیوقوف یا د دې معنی شیخی باز چالاک یا شیخی باز لکه مونږ کله وایو که نه یاره دا کس چې دی که نه دا ډېر مکار دی چالاک نه بلکې مکار ښه شیخی باز معنی مکار چې بس هسې ګڼه وویني نو بس په ځان باندې څه چل غونته کې وکړي نو دغه نو راعنا په عبرانۍ ژبه کې بېوقوف ته یا شیخي باز ته وایي یعنې دا مکار ته وایي مکار ته ٹھیک شو او صحابه خو به مراد په عربي لفظ نه اغستو او د خو د عربي لفظ خو استعمالیږي په عبرانۍ ژبه کې نو الله پاک د دې نه منې کړه چې ګوره تاسو داسې لفظ مه استعمالوئ چې هغه د بل چا په ژبه کې استعمالیږي او د هغې معنی بل شانتې وي یعنې داسې لفظ مه استعمالوئ چې هغه د دوو معنو والا وي دوه معنو والا لفظ به نه استعمالوئ چې د یو قوم په ژبه کې د هغې لفظ بله معنی وي او ستاسو په ژبه کې د هغې لفظ بله معنی وي نو داسې دوه معنو والا لفظ به نه استعمالوئ نو راعنا عبرانۍ ژبه کې به بېوقوف ته یا قمقل ته وي او دغه شانتې شیخي باز ته به وي مکار ته به وي او په عربۍ کې خو مطلب دا دی راعنا راعي معنی ده زموږ رعایت وکړه ته رعایت وکړه نه معنی ده زمونږه ٹھیک شو نو بیا به د یهودیانو خندل چې خندل به نو حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې دی هغه د یهودیانو په دې ژبه عبرانۍ ژبه باندې پوهېدو نو بس سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې دی دا د یهودیانو ته غوسه شو چې ولې تاسو دا لفظ غلطه معنی خپله ژبې والا لفظ معنی دا ولې تاسو د معنی استعمالوئ د دې خو عربۍ کې معنی نه زموږ رعایت وکړه موږ ته توجه وکړه نو بیا الله پاک نو دغه یهودیان به په دې خوشحالېدل چې وګورئ مونږ کوشش کوو چې د نبی علیه السلام توهین وکړو نو دلته خو دا لفظ داسې دی چې دا مسلمانان هم استعمالوي او زمونږ په عبرانۍ کې هم دا د توهین لفظ دی نو په دې به دا یهودیان خوشحالېدل نو چې بیا کله سعد ابن معاذ رضی الله عنه ښه عزته کړل نو بیا الله پاک قرآن نازل کو په نبی علیه السلام باندې چې یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تقولوا للنبي صلی الله علیه وسلم تاسو نبی علیہ السلام ته مو وایئ لفظ راعنا لفظ مه استعمالوئ نبی علیہ السلام دپاره ځکه چې دا لفظ خو تاسو په عربۍ کې استعمالوئ د ښې معنې دپاره خو هغوی ته غلطه معنی اخلي دا یهودیان په عبرانۍ لفظ په عبرانۍ کې د دې معنی بېوقوف او مکار دی شیخي باز دی نو دوی ته غلطه معنی اخلي نو داسې تاسو به د دوی سره مشابهت نه کوئ تاسو به د دې یهودیانو مشابهت نه کوئ نو دلته کې بیا تفسیر ابن کثیر یو حدیث هم راغستی دی او مسند احمد حدیث هم دی او د ابو داود شریف هم حدیث دی نو تفسیر ابن کثیر د مسند احمد او د ابو داود شریف د حدیث راغستی دی چې من تشبه بقوم فهو منه څوک چې د کم قوم عادتونه خپلی د هغې سره مشابهت کوي قیامت په ورځ به د هغې سره حشر هم وي نو دی د هغې خلکو نه دي دا د هغې قوم خلک دي چې څوک د کم قوم مشابهت اختیاروي نو هغه مشابهت که په جامه کې شي که په شکل و صورت کې شي که په خوشحالو کې شي که په غم کې شي او که په عباداتو کې شي نو د دغه خلکو مشابهت په نه کوئ
که د یهودو مشابهت کې قیامت پر ورځ به همدغه یهودو سره به د حشر وي، که د مشرکانو مشابهت کې قیامت پر ورځ به د هماغه خلکو سره حشر وي. نو الله پاک مؤمنان منع کړه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو قیامت پورې ټول دنیا مسلمانانو تاسو واورئ، لا تقولو تاسو مه وایئ راعنا، لفظ راعنا مه وایئ. راعنا مطلب خدا دی چې یاره زمونږ رعایت وکړه، مونږ ته لږه توجه وکړه، زمونږ نه دا سبق تیر شوی دی یا رسول الله مونږ ته لږ غونته کې دا سبق دوباره دهراو کوي، یا تاسو چې پر مجلس کې کمې خبرې وکړې، کوم حدیث هم بیان کړ یا رسول الله، نو دغه حدیثونه مونږ ته دوباره بیان کوي، ځکه مونږ لږ ناوخته رالو یا زمونږ توجه نه وه. نو دغه مطلب یې دی، د صحابو به دغه مطلب و، خو دې یهودو به غلطه معنا اخیسته. نو ځکه الله پاک مسلمانان صحابه او قیامت پورې مسلمانان ټولو ته الله پاک خصوصا او فرمایل، تنبیه ورته وکړه چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو لا تقولو تاسو مه وایئ، لا تقولو تاسو مه وایئ للنبي به ته دلته کې محذوف روباسي، للنبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام ته تاسو داسې مه وایئ راعنا، دا راعنا لفظ نبی علیه السلام دپاره مه استعمالوئ. وقولو دا د امر صیغه ده، دې کې حکم وشو. ګوره لا تقولو دا د نهي صیغه ده، په دې کې حکم شوی دی د نه کولو، په دې کې د نه کولو حکم وي، او په امر کې چې دی که نه په امر کې د کار کولو حکم وي. نو یو نهي ده یو امر دی، یو نهي ده یو امر دی. نو نهي کې د کار نه کولو حکم وي او په امر کې د کار کولو حکم وي. نو الله پاک دلته منع کړه چې لا تقولو راعنا، دا لفظ راعنا مه استعمالوئ. دا لفظ راعنا ولې مه استعمالوئ؟ ځکه چې د دې دوه قسمه معنی دي. په عربۍ کې معنا ده زمونږ رعایت وکړه، زمونږ ته توجه وکړه، زمونږ باندې لږه مهرباني وکړه، او په عبرانۍ ژبه کې د یهودو په ژبه کې مطلب دا دی بېوقوف، شیخیباز، مکار. نو دقې نه به ځان وساتئ. او دې یهودیانو به کله کله یو بل کار وکړو، دا راعنا لفظ نه دی، راعنا دا به کله کله ووي راعینا راعی معنا ده دغه ته وایي دا ګډبه نه ګډې چیلې چې ساتي، نو هغه ته وایي چرواها. ٹھیک شوه. او نه معنا ده زمونږ چرواها، زمونږ ګډبه، زمونږ شپونکې. نو دې ظالمانو به بیا دغه لفظ استعمالو چې صحابو به وی راعنا یا رسول الله، ای د الله رسوله زمونږ لږ رعایت وکړه، مونږ باندې لږه توجه وکړه، مونږ ته لږ نظر وکړه، مونږ باندې لږه مهرباني وکړه. نو دی به وی راعینا یا محمد، راعینا یا محمد، اے محمد ته زمونږ چرواهی، ته زمونږ شپونکی، نعوذ بالله. نو دا لفظ الله پاک بیا د دې نه منع کړه چې ګورئ دا لفظ یهود هم استعمالوي، نو مسلمانانو تاسو به دا لفظ نه استعمالوئ. تاسو به کوم لفظ استعمالوئ؟ وقولو، او تاسو وایئ. قولو دا د امر صیغه ده، د جمع مذکر دپاره راځي. قولو تاسو وایئ انظر معنا ته وګوره، نه معنا ده مونږ ته. نو دا په اصل کې دی انظر الینا، زمونږ طرف ته وګوره، یعنی زمونږ طرف ته متوجه شه، په مونږ باندې لږ رحم وکړه، دا سبق مونږ نه کم تیر شوی دی دا مونږ ته لږ دوباره واوروه. دغه مطلب یې دی. وقولو او تاسو وایئ انظرنا، نو داسې به مونږ وایو وقولو انظرنا، وقولو او تاسو وایئ انظرنا. دا انظرنا دی، خو بیا د لام د ضمې سره د حمزه حرکت ختم شي، نو دا نون ساکن دا بیا موږ د لام سره وایو، نو موږ بیا وایو قولو انظرنا. انظر دا د امر صیغه ده. انظر معنا ته وګوره، انظر معنا ته وګوره، او نه معنا ده مونږ ته، دا ورله مفعول دی. ٹھیک شوه. نو انظرنا معنا ته مونږ ته لږ وګوره، ته مونږ ته لږه توجه وکړه. ٹھیک شوه. نو الله پاک مسلمانان منع کړه چې دا راعینا لفظ به نه استعمالوئ، ځکه دا یهود هم استعمالوي، یهود ته غلطه معنا اخلي، تاسو خو ته صحیح معنا اخلئ، خو یهود د دې نه غلطه معنا اخلي، او کله کله دا یهود لکه دا ژبه کږه کي او دا لږ دا راعینا په ځای باندې راعینا لفظ استعمال کی. نو د راعینا معنا د شپونکې، چرواها، ای زمونږ چرواهی، زمونږ چرواها، زمونږ شپونکې، زمونږ ګډبه. نو نبی علیہ السلام ته به داسې غلط الفاظ استعمالول. نو الله پاک بیا منع کړل چې یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنانو تاسو د یهودو په شانتې راعنا لفظ مه استعمالوئ. لا تقولوا راعنا، لا تقولوا للنبي راعنا، تاسو نبی علیہ السلام د پاره لفظ راعنا مه استعمالوئ. وقولوا انظرنا، او تاسو نبی علیہ السلام ته وایئ انظرنا، مونږ ته لږ نظر وکړه،
مونږ ته لږ وګورئ مونږ ته لږ وګورئ یعنی زمونږ نه سبق تیر شوی دی مونږ په دې مخکې سبق اوس نه پوهېږو نو مونږ ته لږ وګورئ الله پاک بیا ورته وفرمیل واسمعو تاسو د نبي علیه صلات وسلام دا خبرې په غور سره اورئ خپلو کې یو بل سره خبرې مه کوئ چې بیا تاسو د هغې دپاره راعنا لفظ یا انظرنا لفظ استعمالوئ نو الله پاک ورته وفرمیل واسمعو او تاسو د نبي علیه السلام خبرې ښه په غور سره اورئ واسمعو تاسو د نبی علیه السلام حدیث په غور سره اورئ د نبی علیه صلات وسلام ارشادات په غور سره اورئ د نبی علیه السلام خبرې دا په غور سره اورئ وللکافرین او د کافرانو دپاره که دا یهودیان د دې لفظ راعنا نه منې کېږي نو د دې کافرانو دپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی دیک شوه نو وللکافرین او د کافرانو دپاره منکرانو دپاره د انکار کوونکو دپاره چې د دې لفظ راعنا نه منې کېږي عذاب علیم عذاب موصوف دی علیم ولا صفت دی نو علیم چې دی دا د دې عذاب دپاره صفت دی نو موږ به اول د علیم معنا دردناک او د عذاب معنا د عذاب نو موږ به اول د دردناک د علیم معنا کوو دردناک عذاب دی د کافرانو لپاره چې د لفظ راعنا نه منې کېږي د دغې خلکو دپاره دردناک عذاب به وي چې دا کم په نبي علیه السلام پسې مسخرې کوي او نبي علیه الصلاة والسلام پسې ټوکې ټقالې کوي ما یودو نه خوښی نه غواړي الذین هغه خلک چې کفرو هغه کافران دي هغه کفر کړی هغوی کفر کړی کفرو دا د فعل ماضي جمع مذکر غایب صیغه ده ټیک شو او ود یودو دا د دغه نه دی د فعل مضارع اوله صیغه ده نو ما یودو هغوی نه غواړي نه خوښی الذین هغه خلک کوم چې کفرو کافران دي کوم چې کفر کړی دی من اهل الكتاب هغه د اهل کتابو نه دي ولا المشرکین او که د مشرکینو نه دي نو نه مشرکان غواړي او نه اهل کتاب یهودیان په دې اهل کتابو کې یهودیان هم راله عیسیان هم راله نصارا عیسیان ورته مه وایي نصارا وایي ټیک شوه نو اهل کتاب چې دي که نه نو نصارا هم پکې رالل او یهودیان هم پکې رالل نو نه دا یهودیان غواړي او ولا المشرکین او نه مشرکان غواړي بت پرست چې د بوتانو عبادت کوي ان ينزل چې نازل کړی شي علیکم په تاسو باندې من خیر څه خبره یعنی وحی د خیر نه مراد وحی ده چې وحی دې نازل شي من ربکم ستاسو د رب د طرف نه نو دا یهودیان هم نه غواړي او نه دا نصارا غواړي او نه دا مشرکین غواړي چې په دې عربو کې داسې یو کس را پیدا شي چې په هغه باندې وحی راځي نو دا دی نه غواړي ٹھیک شو نو والله او الله جل جلاله یختص خاص کوي من رحمته برحمته په خپل رحمت سره من هغه چاته یشاء چې غواړي یعنی هغه چاته الله پاک یختص برحمته نه مراد نبوت ته چې الله پاک څوک خوښ کی د نبوت دپاره نو هغه له نبوت ورکي نو والله او الله جل جلاله یختص خاص کوي برحمته خپل رحمت سره یعنی خپل نبوت دپاره من چاته چې یشاء الله غواړي هغه غواړي نو چې چا دپاره الله خوښه کی الله په چا خپل خاص فضل وکي رحم پې وکي نو هغه له نبوت ورکي ٹھیک شو والله او الله جل جلاله ذو الفضل ذو معنا د والا ذو معنا سره دلته والا فضل والا ٹھیک شو فضل والا الله فضل والا دی عظیم فضل والا دی ډیر لوی فضل او ډیر لوی رحم والا دی الله پاک ډیر لوی فضل او ډیر لوی رحم والا دی په چا باندې چې الله پاک عظیم شان فضل عظیم شان رحم وکي نو د خپل نبوت دپاره هغه خاص هغه کس له الله پاک په خصوصي طور باندې نبوت ورکي او د خیر نه مراد وحی ده چې الله پاک بیا هغې وحی رالیږي او د هغې وحی په ذریعې سره د خپل امت اصلاح کوي او خپل امت د جهنم د اور نه بچ کوي جنت لو والا جوړوي خپل امت د الله د نافرمانۍ نه بچ کوي او د الله فرمان بردار جوړي نو دا د الله خوخه ده چې چا لپاره وغواړي او دا يهوديان او اهل کتاب چې څومره دي يهوديان دي کنه سواره دي او مشرکین د عربو کم مشرکین دي بت پرست چې هغې ځان په مکه مکرمه کې 360 بوتان جوړ کړي او د هغې عبادتونه به کول نو د هغې دغه مشرکان هم نه غواړي دا کلم نه غواړي ما یودو
نه غواړي الذین کفروا هغه خلک چې کافران دي نو دا کافران که اهل کتاب دي او که مشرکین دي دی کلم نه غواړي اينزل علیکم چې په تاسو دې نازل شي من خیر څه خیر یعنی وحی من ربکم ستاسو د رب د طرف نه چې په تاسو کې دی یو کس دا دته الله وحی ورکي دا يهوديان او نصارا او مشرکین دا نه غواړي يهوديان ولې نه غواړي دا نصارا اهل کتاب ولې نه غواړي دی ځکه نه غواړي ګینه دی خو مخکې د نبی اخر الزمان صلی الله علیه وسلم په انتظارو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تشریف وروړي او موږ به د هغه باندې ایمان وروړو داغه په کتاب به ایمان وروړو خو چې کله ورته پته ولګي چې دا بنی اسرائیل کې رانغه بلکې بنی اسماعیل کې راغی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغی د اسحاق علیه السلام په اولاد کې رانغه نو بیا د حسد او د بغض او د کینې او د عناد د وجې نه د هغې نه انکار وکړو نو د اهل کتاب دغه ظالمان خلک دي او دا مشرکین چې دي دا بت پرست خلک وو دا د نبی علیه السلام د خاندان خلک هم پکې وو او دغه د حسد او د بغض او د کینې د وجې نه دوی وی چې یاره موږ د دونه بوتانو عبادت کوو دا څنګه موږ د دغې ټولو بوتانو د عبادت نه منې کوي او د یو خدای د عبادت یعنی د توحید دعوت را لراکوي نو موږ څنګه دا توحید ومنو یو الله څنګه ومنو دا زموږ چې دا دونه ډېر خدایان دي د بیمارۍ دپاره بیل دي د خوشحالۍ دپاره بیل دي د غم دپاره بیل دي د بچو دپاره بیل دي د صحت دپاره بیل دي د مالدارۍ دپاره بیل دي د نعمتونو دپاره بیل دي نو د هر خدای موږ بیل بل وخت کې عبادت کوو چې څه شي زم پکاري نو د هغې څیز خدای له موږ ورشو د هغې عبادت وکړو نو مشرکانو به دقه وي چې موږ څنګه ومنو چې یاره د یو خدای د یو خدای د یو کس دعوت ورکړي نو دا مشرکان چې دي دغه به یې کولو د دوی دغه میشنو او د اهل کتاب هم دغه میشنو چې کله دې په مسلمانانو کې الله پې رحم ونه کړي او خیر یعنی وحی پې راونه لېږي او هغې له الله نبوت ورنه کړي دا د دغه یهودیانو او د مشرکینو غوښتنه وه او د هغې دا خواهش و چې په دې کې دې رانه شي او الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام له نبوت ورکو او وحی به پې رالیږله نو امید دی په دې به تاسو پوه شوي دا زمونږ د نن ورځې درس دی یو ځل مونږ بیا د دې لفظي ترجمه کوو او انشاءالله تاسو ته به نور هم آسان شي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تقولوا للنبی تاسو نبی علیہ السلام د پاره دا لفظ مه استعمالوئ راعنا دا راعنا لفظ د نبی علیہ السلام د پاره مه استعمالوئ وقولو او تاسو وایئ انظرنا مونږ ته وګوره مونږ ته نظر وکړه انظر الینا زمونږ طرف ته متوجه شه واسمعو او تاسو په ښه طریقې سره د نبی علیہ السلام احادیث او د نبی علیہ السلام ارشادات واورئ وللکافرین او د کافرانو لپاره عذاب علیم دردناک عذاب دی ما یود الذین هغه خلک نه غواړي کفرو چې هغې کافران دي کافران خلک نه غواړي دا کافران هغه خلک چې کم کافران دي هغې نه غواړي من اهل الکتاب که د اهل کتابو نه دي دا کافران ولا المشرکین او که د مشرکانو نه دي نو که مشرکان دي او که اهل کتاب دي دی کلم نه غواړي ان ينزل علیکم چې په تاسو دې نازل کړی شي من خیرن څه خیر څه خبره وحی د خیر نه مراد وحی ده من ربکم ستاسو د رب در طرف نه والله الله جل جلاله یختص خاص کوي برحمته خپل رحمت سره من یشاء چاته چې وغواړي والله الله جل جلاله ذو الفضل العظیم ډېر لوی فضل والا دی د ډېر لوی فضل خاوند دی د ډېر لوی رحم والا ذات دی امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یې دا ځان سره د دې سکرین شاټ واخلئ او یو ځل بیا واورئ ځان سره یې ولیکئ انشاءالله تاسو ته به د قرآن ترجمه ډېره ښکلې یاده شي نو په قرآن باندې عمل کول بیا انسان ته آسان شي نو امید دی په دې به پوه شوي یې موږ په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ خصوصا زما شیخ شهید ادریس صاحب رحمه الله هغه په خپل دعاګانو کې یاد ساتي الله جل جلاله د هغې درجې بلند کړي او د هغې هغه اخلاق او صفات الله موږ له راکړي نو په دې درس په امید دی تاسو پوه شوي راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام